سلام علیکم ملیشه کو چې تا وکړې ډېر چکه مګي وړي چې څو پرستا لاس کې څه نو تا سره کار کړو نن چې ستا لاس کې شیران تا او چاته ګورم نه د غریبانو مخله نه د مندمانان مخله کار کې ستانه نظر کار وشو بس غریبانو په سترګې باندې څه دا وایم چې ته پلونه مونږ ډېر جوړای ډېر سکیمونه ورکړ په غریبانو رحم وکړه په دې غنه جوړه پلون جوړه خپل پیدې لپاره جوړای کاغه په حکیم دغه خپل پیدې لپاره جوړي غریبانو یو کسر هم نه کنه ګوډه ځانې نه ګوري ځانې چینه ځانې هیڅ رحم پینې کې وره ان چاته کار کوي چې څه ضرورت اسنه ده خو خپل هغه پلون ته کې نظر له مارکیټونو کې هغه جوړي نو چا نظر نه ساتي نو بس زه د سید شریف اوسیدونکو جاوید الرحمن مې د سیاسي پارټۍ سره شپږ دېرش کالو نه تعلق لرم خو د ټولو نه مخکې زه ستاسو د عوامي چینل ډېر مشکوره ممنون یم چې تاسو ما غریب له ځونه مخرج کړو زمانه د مهنګایۍ او د قوم د تکلیفاتو په باره کې څه تپوسونه وکړئ نو وروڼو مهنګایي خو دونه حد راغلې ده چې خلک په ډوډۍ پورې اریان دي په ډوډۍ پورې خلک اریان نه څوک ځانه غوړي اخیستی شي نه څوک ځانه چیني اخیستی شي نه څوک ځانه دوايانې اخیستی شي هم نه څوک ځانه اوړه اخیستی شي سهار ما اوړه اخیستل او ما خپل کارتدار دوکان ته ویل چې زموږ اوړه ولېږه نو هغه ته هغه ما ته وی هغه ته چې وړیا ولېږم ما ورته ما یو ځای ولېږم 200 نور راکا ما یې ولې هغه په 1500 اوس په 1700 نو ملګری چې وړه ګران دي چینی ګران ده غوړي ګران دي دال ګران ده او یو شی ګران سره ځان ته خپل ما شومراله دوکان ته نو وړو په کډي غشتو ا دوکاندار دوی په دې باندې نه کیږي زه ولاړو منما چې ماشومي دوکه ډیر زیات خپه شوم ما د دې په وړو کې څو پیسې کې مې دې شو پي ما زه به درکم خور کوله نو ما وای ما دا پوه شي دا غوړه دې شو به نه وي چې وړو هغه دې په پوره کړو په کډ نو دلته مې د خلکو حال د پاکستان ټول خلک تباہ او برباد شو دې چې راغلي د دبلې کې د ټولو نه زیاته مهنګایي راځه خو دې له پکار ده چې په جلسو په جلسونو په تقریرونو په کنځلو ویلو باندې وبلتاو په دمکانو ورکولو باندې په دې باندې کار نه کیږي دا خبره کوم چې په دې مهنګایي کې موجوده حکومت فوري طور پر مداخلت وکړي او دا مهنګایي دې ختمه کړي او زه خپل وزیر اعلی کې پیکه محمود خان ته دا وایم چې تا وی چې بنو 180 روپۍ باندې وړو بوجي ملاويږي کم دا غو 180 روپۍ باندې وړو هغه بوجي ته زمونږ دې کې پیکه وزیر اعلی دې کې پیکه بادشاہي ته مهرباني وکړه په تاسو باندې خلکو اعتماد کړی دی د خلکو اعتماد ته ډېر څه رسوي په دې مهنګایي کې ګوتې وایي په دلته کې زمونږ ایم پی ایس اف دی ایم پی ایس اف د اسلام نه خبر تاسو نن دې لوډ شیډینګ نه ګورئ دې لوډ شیډینګ څونه بد حال دی هغه کې ما معلومات کړو خپل ایم پی ایس اف ته وایم چې ته وایې چې دا د لوډ شیډینګ دا تعلق د مرکز سره دی ته مهرباني وکړه په دې صوبایي اسمبلی کې د خپل سر دیوال راواچوه چې په هلته په مرکز کې خپل سر ډک ووري نالو به دلته کې بیا دا لوډ شیډینګ ختمېږي او چې په کوم ځای کې خلک بیل ورکوي بیلو هلته کې لوډ شیډینګ په قانون کې نشته نو مهرباني دې وکړئ شي دې دې په دې کې کوشش وکړي چې یاره زما په کې بیګې کې او بیا خصوصا په سوات کې دې زمونږ ایس بي دی دله خلکو ته بیرې ورکړی دی دې دې مهرباني وکړي په دې لوډ شیډینګ کې مداخلت وکړي او دلته کې دا لوډ شیډینګ ختم کړي دا د سورزي پس د رشکو اپریشن شروع کړي کې څه جوړه کړي ٹھیک ته جی نو ودی کی چې د کمې رشکې کاغذ نشته هغه رشکې دی ونی چې هغه د سرکاري کې بیا دی ولې دوباره نه ورته موږ د غلط شي مرګرتیا نه کوو د غلط شي بالکل مرګرتیا نه کوو هغه وجه دا ده چې دا رشکو ډېر غریبانان خلک د دې ته رشکې د ډرایور په کې ناشته او د یو ډېم ډوډۍ پیدا کولې چې د دوی مدار رشکې جوړان شي نو دوی به بیا پیسې ترځي هغه باندې بیا د رشکې جوړای چې د منګوري 1% ډرایوران دي او 3% پکې د بهر نه خلک راغلي دي دا منګوره بس اصلي مانو کې هغه پکې دا جان جرش کې راغلي دا د یو ځای نه بل ځای نه خلک راغلي دي دلته کې پناه غوښتل د سواد نه برتانیې راغلي دا او رشکې چلیو د خلکو نه ډبل کرای نه مې بغیر سیدو رشکې اړي ولا نه راځي واګي پاک زړه کرای باندې غریبانان چلیږي او څلور کسان وړي زب زم راځم زو در ناس فاشم زره دیو له تفکر سړای ما هغه چې کوم بریادونه کوي کوم دغه کې نه ډېر زیات نه شي او بل خبره ده چې کله رشکې ختمې کړې دا لګیواره رشکې او دا غیر قانوني رشکې دای په پنجاب کې د غړي په غوړي متبادل گاډي ورکړي دي هغه له سوزه کې ورکړي دي په ډېر وخت متبادل څه شی ورکړي کنه دغه غوړي کې چې دا رشکې ختمواو متبادل بس نه زه حکومت هم دا پیل کوم چې دا ډېر زیات غریبانان خلک دي رسوا او مهرباني وکړئ ټول متبادل څه نظر روزګار جوړول غواړي